الله رب العزت دلته یو قاعده بیانوي، وایي کوم مصیبت چې په مځکه کې رسیږي یا په نفسو کې رسیږي یا په مځکه کې طالبانو قحط راځي، باران کېږي، یا دغه رقم د انسان و نفس ته یو ضرر رسیږي، لکه یو انسان جوړ سول یا اولاد وفات سو یا د رزق مسله راله، الله رب العزت وایي دا ټول شان ما په لوح محفوظ کې لیکلي من قبل ان نبرأها، مخکې تر دې چې ستا تخلیق لا نه و سوی دا شان ستا په تقدیر کې لیکل سوي وو. اب دغه لیکل دا پر الله باندې ان ذلک علی الله یسیر، دا پر الله باندې ډېر اسانه دی. دا ټکي یا دا خبره الله رب العزت دا په دې خاطر موږ ته راوښول لیکئ لا تأسوا علی ما فاتکم، چې تی نسئ غمجنه پر هغه څه باندې کوم چې تی سپوت کېږي. هرځه که ستا په کور کې پریشاني راله، ورور دې وفات شو یا دې زوی وفات شو یا دې پلار وفات شو یا په دې دنیا کې الله رب العزت پر تا باندې تنګدستي راوسته یا مځکه دې کرلې ده، الله رب العزت آفت پر راوستی، نو الله رب العزت وایي په دې باندې مه غمګینه کېږي، دا ستا په تقدیر کې لیکل سوي وو. جزا و فضا به نه کوې، پر الله به اعتراضونه نه کوې، پر اسلام به اعتراضونه نه کوې، او دغه رقم هغه کار به نه کوې چې په کوم سره الله رب العزت ناراضه کېږي، ځکه دا ستا په تقدیر کې لیکل سوي وو. ولا تفرحوا بما اتاکم، بله قاعده بل ټکی الله رب العزت دا موږ ته راښودلی دی چې کوم څه زه دې ته در کوم په دې باندې به نه خوشحاله کېږي. هغه خوشحالي کول طالبانو چې هغه په اسلام کې بده ګڼل کېږي، کبر کول، یعنې الله رب العزت یو مؤمن مسلمان ته ډېر پیسې ورکړي، دا سوچ فکر به مؤمن مسلمان نه کوي چې دا ټوله زما بیداري و، دا نو ما په خپل طبیعت په خپل دماغ و په خپله بیداري باندې دا پیسې حاصله کړي. یا یو چا ته الله رب العزت اولاد ورکړي، یا یو انسان ته الله رب العزت په دې دنیا کې یو وزارت ورکړي، د یو ملک وزیر یې جوړ کړي، پر خلکو باندې امیر جوړ کړي، دا سوچ فکر به نه کوي چې زه نو دانا یم، زه نو یو شخصیت یم، زما سره یو غټ فکر را سره دی، لہذا ما په خپل فکر باندې دا کسب حاصل. الله رب العزت وایي دا سوچ فکر به نه، لیکن خوشحالي وکړه دا مضمومه نه ده، ښه کار دی. هغه خوشحالي به دې هم د اسلام یعنې د قرآن حدیث او فقه نبي په رڼا کې وي، د هغه دایرې څخه به نه وځې. دا خوشحالي به په دې خاطر کوې شکرا علی النعمت، چې ته شکر ادا کړې د الله رب العزت پر نعمت باندې. بعضې انسانان طالبانو د الله رب العزت څخه ډېرې سرکشي کوي، کله چې پر دې باندې غم راځي، الله دا دې نو زما سره څه وکړه، پلانکی اعتراض وکړي، پلانکی اعتراض وکړي، ګریوانونه پر ځان تېري، مخ ته یې چکې نیولي، دا د جهالت عمل. او بعضې انسانان بیا دومره ناکسه وي طالبانو چې الله رب العزت دته په ښه نظر باندې کتلي، د رحمت په نظر باندې کتلي، بیا دا نور انسانان دته په سترګو باندې نه ورځي، په کور کې هم دا مجلسونه کوي، پر بهر باندې هم کوي چې دا نو زه یم، که زه نه وم ته هېڅ نه یې.